نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قدرمند اوریدونکو په دې نشست کې هغه فقهي مسایل ذکر کېدل چې د روزمره ژوند سره تعلق لرلو. نن په 45 نمبر درس کې اولنۍ نمبر مسله دا ده چې شریعت او طریقت کې څه فرق دی. نو شریعت ظاهري اعمال د ویل کې مونږ، روژه، حج، زکات، او طریقت باطني چې کم صفات دي هغه درست کول، د بخل، د حسد نه، تصحیح نیت، اخلاص پیدا کول. نو دا هم په شریعت کې راځي او د دې وجې نه امام مالک رحمة الله علیه د فقه داسې تعریف کړی دی چې په هغې کې طریقت او شریعت دواړه راځي. بعضې خلک په دې کې فرق کوي چې را طریقت هغې کارونو ته ویل کېږي چې په هغې کې مونځ، روژه وغیره داسې نه وي. نو دا خبره دا فکر هغه صحیح نه دی. شریعت او طریقت کې تلازم دی. د دې وجې نه امام شیخ ذکر رحمة الله علیه مستند قضار عمل په دې باندې کتاب لیکلی شریعت او طریقت کا تلازم. نو دا جدا جدا څیزونه نه دي او طریقت خلاف شریعت کارته نه ویل کېږي. دا مسله آپ کې مسلون کا حل جل 839 کې لیکلې ده. دویمه نمبر مسله دا ده چې بعضې خلک ځان سره دا مشر عالمه څه تخلص وغیره هغه ځان سره نسبت لیکي، داسې لیکل د سعد خبره داسې صحیح ده، درسته. او بعضې تخلصات داسې دي چې هغه د نسب سره تعلق ساتي، مثلا عثماني، فاروقي، صدیقي. نو دا چې کوم دغه نسب والی وي هغوی لر لیکل پکار دی او دې نور له دې نه اجتناب کول پکار دی. کوم کسان چې دغه نسب والا نه وي هغه کې مثلا کا حل 286 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. درېمه نمبر اهم مسله دا ده چې ګیره پرېښودل دا خو واجب دی او دا د یو موټي برابر پرېښودل دی باندې اجماع ده د امت. دا اجماع علامه شامی رحمة الله را نقل کړی ده. بعضې خلک د یو عالم د علامه عیني رحمة الله علیه د عباراتو نه دا معلوموي چېرې د ګیرې خاص مقدار هغه مقرر نه دی او د موټي نه کم کټ کول هم صحیح دي. نو دا خبره درسته نه ده د نبي کریم علیه الصلاة والسلام نه د سنت طریقو نه او د هر څونه چې صحابه کرام دي د هغه ټولو نه طریقو نه دا ثابتېږي چې د موټي نه کمول دا درست نه دي. ها د موټي نه زیات په دغه کې اختلاف راځي او د موټي نه کمول دا د هیڅ یو صحابي نه د سلف صالحینو نه ثابته نه ده. علامه عیني رحمة الله چې کوم عرف ذکر کړی دی د هغې نه مراد عرف د سلف صالحین د نیکانو دی. په دې وخت د فاسقانو د فاجرانو ثابت نه دی. که چېرته وي نو چې یو صحابي نه هم داسې ثابت شوي نو د هغه خبره به بیا دغه مفهومت اخیستل بیا درست وي. دا تفصیلي بحث آپ کې مثلا که حل 303 جلد 8 کې لیکلی شوی دی. څلورمه نمبر مسله دا ده چې د بیوټي پارلر کاروبار کول نو نن سبا د دې نه ځان ساتل پکار دي. وجه دا ده چې څوک کمې زنانه هغه ځان جوړوي نو هغه اکثر په بازارونو کې ګرځي. دغسې دغه ځایونه نن سبا د فحاشي اډې هم ګرځېدلي دي. نو د کاروبار نه ځان ساتل پکار دي. آپ کې مثلا که حل 342 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. پنځمه نمبر مسله دا ده چې د عطر د خوشبو لګولو طریقه نو د دې څه خاص طریقه سنت نه ده خو بهتر ده چې په ښي طرف باندې هغه ولګولی شي. دا مسله آپ کې مسل کا حل 343 جلد 8 کې لیکلې ده. شپږمه نمبر مسله دا ده چې یو کس مسلمان شو د زیات عمر هم وي نو هغه له سنت کول دا سنت دي، ختنه کول دا ورله سنت دي. که څوک زیات عمر والی او د دې متحمل نه وي نو دا ورله ضروري هم نه دي. آپ کې مثلا که حل 349 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. اومه نمبر مسله دا ده چې په لباس کې د دریو څیزونو نه ځان ساتل پکار دي. یو دا چې د نارینه د زنانو په شان دي، زنانه د نارینو په شان لباس هغه وضاحت داسې ونه کړي. دویم د فاسقانو فاجرانو چې کوم طرز عمل دی ورسره هغې لباس اغوندي د هغې نه ځان وساتي. مثلا سبا تنګ لباس بعضې نارینه اغوندي یا زنانه نو د فاسقانو فاجرانو طرز او طریقه ده. دریم نمبر د دې نه ځان ساتل پکار چې د فخر او د تکبر دپاره لباس هغه وانه چولی شي. آپ کې مثلا کال 365 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. اتم نمبر مسله دا ده چې بعضې خلک د کباړ څیزونه اخلي، هغه کباړ څیزونه اخیستل او استعمالول بالکل درست دي. او په دې باندې چېرته د غیر مسلمو څه علامت وي د صلیب نشان، تصویرونو نشانه دغه ته نه میټا وهل پکار دي. آپ کې مثلا کال 357 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. بلکې دغه کباړ باندې ظاهري څه نجاست پلیتي نه وي نو دغه استعمالول هم درست دي بغیر د وینځلو نه. په دې کې مونځ هم درست دی اگر چې بهتره دا ده چې دا وینځلی شي. دغه مسله بیا نجمل فتاوی لیکلې ده. نهمه نمبر مسله دا ده چې بعضې بروشونه راوتلي دي چې هغه نایان هم حجام دپاره استعمالوي یا دغه رنګې د رنګ دپاره استعمالیږي او دې کې د خنزیر ویښته لګېدلي وي او د خنزیر والا برش هغه کار قسمه وي د هغې استعمال بالکل ناجایز دی، حرام دی او د هغې تجارت هم ناجایز دی. آپ کې مثلا کال 379 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. اخیري لسمه نمبر مسله دا ده چې بعضې زنانه هغه خپلو بیمار ماشومانو ته افیم ورکوي
د علاج دپاره نه د دوی دا طرز عمل هغه درست نه دی. افیون چې څرنګې د غټو د بار څکل حرام دي، دغه رنګې ماشومانو ته ورکول هم ګناه ده او د مور او پلار پرې ګناهګارېږي. د ډاکټر په مشورې باندې هغې ته متبادل صحیح درست دوایانې میلاویږي، هغه ورته ورکول پکار دي. بلکې مثلاً کا حل صفحه 392 جلد 8 کې دا مسئله لیکلې ده. الله دې موږ ته شر مسائل معرفت پنې من عمل توفیق را نصیب کړي. والسلام.